یا صحابي دی د مزګزار د مخې نه تېرېدل چې کله یو سړی د مز کوي او بل کس د مخې نه تېرېږي نو چې د ده باره کې به څومره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو بني آدم مز کوي مز ته ولاړ دی او بل بني آدم د ده مخې نه تېرېږي داسې چې کله دا تېرېدونکي او ده ته فتح ولګېدله چې په دې باندې څومره سزا مله الله تعالی راکوي نو راوي وایي چې اوس ما ته هم فتح نشته دی د ده لپاره دا سره دا بهتره ده چې دی دلته ودرېږي نو اوس راوي وایي چې ما ته دا فتح نشته دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې 40 ولاړ وي نو چې دا 40 د مزګزار مخې ته دی به نه وي تېر شوي نو اوس دا راوي وایي چې ما ته دا فتح نشته زه په دې خبره نه پوهېږم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه یاد کړل د 40 ورځې یادې کړې دي او که 40 میاشتې او که 40 کاله یاد کړي دي اوس یو مزګزار مخته سړی په سکند 2 سکندو کې واړي یو قدم واړي او اوس فرمایي چې راوي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرې دې بنده ته فتح ولګېدله چې په دې کې څومره سخته سزا ده او الله تعالی مله راکړي نو دې به 40 کاله یا 40 میاشتې یا 40 ورځې په دې ځای باندې ولاړ او که د مخته قدم نه وایښه د بل بني آدم دی به چېرته هم مخته نه و تېر شوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که د مز کوونکي په مخ کې تېرېدونکي ته خیر وي چې دا څومره ګناه ده ده ته خبر وي چې دا څومره ګناه ده په دې کې چې ده ته د دې خبرې دومره فتح وي چې په دې مز کې څومره ګناه ده د مخ کې تېرېدلو کې نو 40 کاله ودرېدل او دا به ورته اسانه خو د تېرېدل چې دا به یې نه خوښ کړي دا به یې خوښ نه و چې مخې ته تېری شي 40 کاله به دی ودرېدلی وو خو چېرته به هم دی د مزګزار مخې نه نه و تېر شوی او بیا فرمایي که چېرته داسې کس وي چې یو سړی مز ته ودرېږي او د دې سوتره مخکې ته ودرولی شي نو بیا خیر ده که یو انسان مخې نه تېر شي یو لښته ودرئ چې هغه لږه پیړه هم وي او شرعي او ګز مطابق هم وي هغه یې مخې ته ودروله نو بیا خیر ده که کس باندې ضرورت مخې نه تېرېدلی شي بس بیا خو ځکه مخې ته ده ځان ته دغه ودرولې ده نو بیا تللی شي خو که داسې نه وي نو هغه شرعي او ګز حساب کړې ده چې شرعي یو ګز لښته یا داسې یو څیز به ودرې مخې ته نه و نو دی د هغې مخې نه بیا اورېدلی شي خو که داسې نه وي نو دی بیا د مزګزار مخې ته نه شي تللی نو ځکه موږ او تاسو ګورو په معاشره کې موږ 2 سکنډه 2 منټه انتظار نه شو کولی دې دپاره خوشحاله یو چې په ړومبي صف ته راشو په ړومبي صف فضیلت راته حاصل شي خو بیا دې دپاره نه یو خوشحاله چې ورګه د شاته ملګری په سجده کې دی یا دې په قاعده باندې ناست دی اخیری درود وایي یا تشهد وایي ورشه چې دې ته سلام جار باسي زه به ترې بیا تېر شم بیا موږ هغه 2 منټه نه شو انتظار نه شو کولی 2 منټه انتظار نه شو کولی منټه انتظار نه شو کولی چې ورګه دې د هغه خپل سلام اجر باسي ته واړم نو موږ څه کوو د هغه د اوبو د فاس نه خولې اړو او موږ سیند کوو چې ورګه دې سیندې ته لاړ شي که ته نو زه به زر د ده د اوبې د فاس نه خولې واړم شاته به لاړ شي پکار دا ده چې سړی جومات ته راشي مسجد ته راشي لمونځ دپاره نو یا منټ مخکې راشي جومات ته نو که یو منټ وروستو لاړ نو څه ګناه خو نشته دی پکې که بهر ته وتللو کې دی یو منټ ایثار شو چې دومره لوی او نبي علیه السلام فرمایي چې 40 کاله ده به ولاړه قبوله کړې وه خو د بل مخې نه به نه و تېر شوي نو چې دومره واغید او دومره سزاوار دی نو بیا څه انسان دومره په ځان په مشقت کې اچوي تکلیف کې اچوي او دغه 2 منټه انتظار د خیر د وکړي نو بیا چې کله لمونځ وشي ښه په سکون سره د ځان له پاسه ځي په خپل لار باندې نو پکار دا ده چې موږ او تاسو کله لمونځونه کوو نو چې د بل په اوږو باندې خپې نه ایږدو ښه په تسلی سره ښه په سکون په راحت سره د خپل ځای نه باسو او وځو دې به زموږ لپاره ډېر ښه وي الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې باندې په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته اساني راولي او الله تعالی دې موږ د هر قسمه آفتونو نه مصیبتونو نه وساتي